خبره ځان ښه پوره پوهېږئ ګورئ نیمګړې نه. ما هغه جمعې په ورځ باندې بیان کړی مې چې هغه یو سړي خوب لیدلی دی او هغه په هغه خوب کې ویلي دي چې په دې قرآنونو کې یخته دي د نبي علیه الصلاة والسلام او که دا څوک په اوبو کې واچوي او بیا یې وڅکي نو هغه ته به د کرونا وایرس نه حفاظت میلاو شي. نو خلکو زما پسې مشوره کړې ده. ما ته څو کسانو رنګ وکړو یاره مفتي صاحب تاسو خوب تاسو لیدلی دی. هلکه ما خوب نه دی لیدلی په خبره ځان پوهه کوئ. دا خوب بل چا لیدلی دی لیکن زما د دې بیان مطلب دا و چې یاره بھائی دا داسې قسم خبرې د دې څه اصل نشته دا هسې خپل ځان نه مشوره کړي خلکو دي لہذا د دې نه ځان وساتئ. نو خلکو زما پسې مشوره کړي یاره مفتي صاحب دغه شان وایي خوب لیدلی دی. هلکه ما نه دی لیدلی. بهرحال زه اوس هم وضاحتي دا بیان کوم چې بھائی ما نه دی لیدلی دا خوب ټیک ده بل چا لیدلی و او هغو دا خبره مشوره کړې. بهرحال یو بل خوب واورئ. د مدینې یو شیخ احمد وصیت نامه کې وایي چې د جمعې په شپه ما قرآن مجید لوستو چې خوب راله راغلو. په خوب کې زه ګورم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او فرمایي چې په دې تیره شوي هفته کې 90,000 سړي مړه شوي دي چې پکې یو هم ایماندار نه و. ډېر خراب وخت راغلی دی. ښځې پرده نه کوي د خاوندانو خدمت نه کوي اولاد د مور پلار خبره نه مني مالدار د غریبو خیال نه کوي. شیخ احمد ته د دنیا خلک پوهه کړه شیخ احمد ته د دنیا خلک پوهه کړه چې نیکي کوي ځکه چې قیامت نږدې دی یو ستوري به ځلیدونکی شي او د توبې دروازه به بند شي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی دا وصیتنامه ولولي او د یو ځای نه یې بل ځای ته ورسوي د هغه سړي به د قیامت په ورځ شفاعت کومه او د خاندان خلکو ته به الله د جنت لاره وښیي او کوم سړی چې دا ونه کړي داسې ونه کړي د الله تعالی د رحمت نه به محروم شي او چې څوک دا کاغذ چاپ کړي او تقسیم یې کړي د الله تعالی د رحمت نه به مستفید شي. که قرض والوي نو دا کاغذ چاپ کړي او تقسیم کړي نو د قرض نه به خلاص شي او هر ارمان به پوره شي. شیخ احمد وایي که دا وصیتنامه دروغجنه وي نو زه دې کافر مړ شم. موږ له پکار دی چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو غریبانو خیال ساتو او په نیغه لاره ځو. کوم سړی چې 100 پرچې تقسیم کړي نو هغه ته به 4 ورځو کې خوشحالي حاصل شي. په ممبئی کې یو سړي 50 پرچې چاپ کړي نو هغه ته د 100 لاکه روپو فایده وشوه او بل سړي ته دا دروغ کارېدل نو د هغه زوی مړ شو. کوم سړی چې دا پرچې تقسیم نه کړي او ډېر غمونه سره به مخ شي او څوک چې ډېرې تقسیم کړي فایده به ډېره حاصله کړي. یو سړي دا کاغذ دروغ وګڼو نو په هغه شپې مړ شو. بل سړي ویل چې نن یا سبا به ولیکمه هغه هم مړ شو. دا د نیکۍ کار زر ته زره کول پکار دی. الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو رحم او فضل وکړي. تاسو څه خیال دی اوس په دې باره کې؟ دا واورئ اوس دا چې زه ورکوټ یوم هم به دا پرچې راتلی هم دغه محمد دی او دا محمد نه زړیږي. صحیح ده. او دا سړی دا وصیتونه کوي دا بالکل دروغ دی د دې هیڅ حیثیت نشته. ها دې دا خبره کوي چې یاره بھائی 100 ویرې چاپ کو 100 ویرې تقسیم کو. یاره اسلام د دې خبرو محتاج نه دی. اسلام په عمل باندې زور ورکړی دی. تاسو اعمال وکئ. صحیح ده. نو د دې خبرې هیڅ حقیقت نشته. 1984 کې دوبۍ کې پړاو کړي د دې خبرې هیڅ حیثیت نشته. لہذا بهرحال د دې خبرې هیڅ حیثیت نشته. د دې نه ضرورت شته چې تو 100 او 200 چاپونه کې نو دا 100 او 200 چاپونو دا پیسې راواله یو داسې غریب مدد په وکړه چې د اخر د ماښام د ډوډۍ درک نه لګي. انشاءالله چې د هغې به تعالی الله تعالی د دې چاپ کول نه ډېر اجر درکړي. باقي دومره د نبي یو دا خبره یاد لرئ چې د چا کار یې هغه ته یې پرېږدئ. هلکه دیاړي مار لګیا دی بیلچه یې وایي او ډاکټر ورته وایي ته بچه که نه زه سم ټیټه بیلچه یې وایم. هلکه ډاکټر چې ته په قلاره کښېنه ته د کرونا وایرس چې کوم دی د هغې علاج شروع کړه او د هغې کې چې کوم دی تحقیق وکړه قابل شه تکړه شه خپل کار راونیسه.
ټیلر چې کوم دی هغه غویمه جوړه کړې ده هغه وایي چې لکه بچه زه دا سیخ نیغولی شم سیخانو کار کوم خو نه ته ټیلري کوه خپله کپړې په خپله باندې ښکلې جوړوه چې خلک در باندې اعتراضات نه کوي چا دې لمن لنډې او چا اوږدی په خپل کار کې ولې نه خلک ښه سیخ والی چې کوم دی هغه وایي چې لکه بهی زه چې کوم دی په دې دغه باندې ډېر ښه پوهېږم په دې ګیلکاری باندې پوهېږم دا دیوالونه والی شم نو هغه دیوالونه والا به ورته وایي چې بهی په خپل سیخ دا کار دی کوه ښه ټیټې کوه مزدار یې کوه په ایماندارۍ کوه نو دغه شان ډاکټر ته ډاکټري پرېږدئ انجینیر ته انجینري پرېږدئ او ملا ته ملاتوب پرېږدئ بیا به ټیکي انشاءالله بیا به دا کار صحیح روان اوس په دې خبرو مونږ پوهېږو یار چې دې څه حقیقت دی او بهی مونږ خو داسې زموږ تاریخ روښانه دی الحمدلله کرونا وایرس راغلی دی د کرونا وایرس دپاره نبي علیه الصلاة والسلام د نن نه 1400 کاله مخکې اعمال ښودلي دي که داسې وبا راشي نو په دغه صورت کې به تاسو څه کوئ خو زمونږ خلک په کثرت پسې یاره بهی پلانکیم دا دعا ویله ته چې کومه معلومه ده نبي علیه الصلاة والسلام ارشادات دې اورېدلي په هغې عمل کوه دا مشهور دعا ده دا صرف د کرونا وایرس دپاره نه ده کله هم چې تا دنیا کې ژوند تیرې په تا باندې حادثات راځي وایرس به راځي جراثیم به راځي د هغې دپاره ته دعا وایه درې ویرې بسم الله الذي لا یضر مع